شجا خپل میړنه بغیر حج ته تلای سي کنا. زما خو مسلمانانو ورونو نن به ان شاء الله دې په باره چې دا بیان تر سره کوم چې شجا خپل میړنه بغیر لا خپل پلار نه یا ورور نه یا محرم نه یعنی هغه چا نه بغیر چې چا سره دې ښځې نکاح همیشه د پاره حرامي. آیا دغه بغیر حج ته تلای سي که نه؟ زما خو مسلمانانو ورونو دې نه مخکې دا ګزارش ده چې دا ویډیو ښه په توجه سره وارو، مکمله یې وارو او بیا یې مخ ته شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. ما په لاس چې دا فتاوی فیض رسول ده په دې چې دا سوال لیکلی ده چې آیا ښځه خپل میړه نه بغیر یا محرم بالغ نه بغیر یعنی چې چا سره د ښځې نکاح همیشه د پاره حرامي نسی ورسره کېدلی، آیا دو بغیر ښځه حج ته تلای سي که نه؟ نو زما خو مسلمانانو ورونو دې جواب دا لیکلی ده چې ښځه خپل میړه نه بغیره او محرم بالغ نه بغیره حج ته نسی تلای. دې نه بغیر د ښځې حج ته تلل حرام دي. مثال کې چې دا هغه چا سره حج ته ځي چې چا سره دغه ښځې نکاح کېدای سي، مثلا تربورې ده له هغه څوک ته چې د ښځې نکاح ورسره کېدلی سي هغه چا سره حج ته تلل د ښځې حرام دي، قطعا ناجایز ده، حرام ده. او که چیرې حج ته لاړه ورسره میړه نه بغیره محرم نه بغیره بل چا سره حج ته لاړه نو آیا حج به یې وسي که به یې حج نه وسي؟ زما خو مسلمانانو ورونو دې فتاوی فیض رسول لیکلی دي چې بالکل حج خو به یې وسي، د فرضیت به ادا سي، خو قدم په قدم باندې دا ښځه ګناهګاره ده. قدم په قدم باندې دا ښځه ګناهګاره ده، ویې کړی حرام کار. ځکه چې میړه نه بغیره او محرم نه بغیره ښځه په سفر باندې تلګو دا د دې لپاره حرام ده. کار حرام وکړای قدم په قدم باندې دا ګناهګاره ده او فرضیت به ادا سي. زما خو مسلمانانو ورونو چې چیرته بیا ښځه میړه نه بغیره یا محرم نه بغیره حج ته نسي تلای چې فرض غوندې عبادت ده، نو بیا دې موږ په دې باندې سوچ وکړو چې آیا دا ښځه میړه نه بغیره یا محرم نه بغیره بازار ته تلای سي یا له کور نه په خپله مخې باندې وتلای سي یا په خپله مخې باندې دای بازارو چې ښورېدلی سي؟ نو زما خو مسلمانانو ورونو هرګیز دا ښځې لپاره جایز نه ده، دا ښځې لپاره حرام ده، ناجایز ده چې دا خپل میړه بغیره یا محرم بغیره دا له کور نه بهر وځي په سفر باندې ځي، نو دا ښځې لپاره حرام ده. موږ ته پکار ده چې په خپلو عزتو باندې، په خپلو ښځو باندې، په خپلو خویندو باندې نظر واچو او د دو پردې خیال وساتو. الله کریم دې موږ ته دین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کی. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.